د پاکستان او د افغانستان په خپل منځ کې د جرب کې چې کوم په خپل منځ کې لا فلحال روان دي او مذاکرات لا سر ته نه دي رسیدلي او ستاسو خیال څه وي ستاسو ذهن څه وي چې په جهاد پکې دغه شانته کې بند ساتل پکار دي د دې په تور باندې د افغانستان پرشرایز کولی شي یا افغانستان پاکستان پرشرایز کولی شي یو بل پرشرایز کولی شي کنه تجارت کولا وخل پکار دی چې عام خلکو ته تاجرانو ته او بیا د ملک اکانومیز ته په لانګ ټرم کې نقصان ونه شي ستا ذهن څه وایي ستا رایس آیا د افغانستان او پاکستان چې نن سبا کوم جړپونه روان دي دا بارډر بند آیا دا بارډر راښانه کې دوامدار لیول باندې بند ساتل پکار دي کنه دا بارډر چې کوم دی دا کولول پکار دي دغه چې کوم جواب دی هغه موږ تاسو سره په دې لیکچر کې کوو تاسو هم په دې باندې کوشش وکړئ تاسو هم په دې باندې پوه شئ نو استاد محترم ته چې کوم دی د تاریخان دا جواب دی چې افغانستان بارډر او دا شان کې د پاکستان او د افغانستان چې کوم بارډر دی دا کولول پکار دی او یا دا دوامدار تور باندې بند ساتل پکار دي کچره کې دا پاکستان بند ساتي نو آیا پاکستان چې کوم د افغانستان پرشرایز کوي یا مطلب که سره کې د افغانستان غواړي چې د بارډر بند شي نو آیا افغانستان پاکستان پرشرایز کوي یا دواړه چې کوم د خپل مینس کې څه کوي یو بل پرشرایز کوي چې یو بل سره څه وکړي کوم دوی چې کوم انټرست دی یو بل نه هغه څه کوي هغه والي خو د انټرست چې کوم دی که د چاته کې دی یو بل نه د انټرست حاصلولو کوشش کوي د هغې لپاره څه پکار دی د هغې لپاره یو څیز پکار دی چې هغې ته ویلی کېږي ټیبل ټاک یا ته موږ ډیپلوماسي به کوي ډیپلوماسي به کوي یا دا شانه کې هغې لپاره موږ یو لفظ استعمالو چاته ویلی کېږي نیګوسیشن به کوي دغه نیګوسیشن یا دغه شان کې یو ډیپلوماسي به کوي ټیبل ټاک به کوي دوی به راغونډي کوي د خپل کوم مسایل چې کوم دي د کوم پوینټس چې کوم دي دا به ږدي او په هغه باندې خبره کوي دغه د خبرې د حل کولو دغه د مسایل حل کول به څه به کوي دغه د حل کولو کوشش به کوي سره خبره کړې ده چې آیا پاکستان او د افغانستان چې کوم بارډر دی دا مختلف بارډر زموږ سره دا چې کوم زموږ سره تورخم بارډر دی دا شان کې زموږ سره چمن بارډر دی سپین بولدک سره چې کوم علاقې دا زموږ سره بارډر دی نو آیا دا دوامدار لیول باندې بندول پکار دي کنه دا بارډر چې کوم دا کول پکار دي د افغانستان لپاره چې کوم د صفای دی واکه سره نقصانات ورکړي د پاکستان لپاره چې کوم د صفای دی واکه سره نقصانات ورکړي نو پره باندې به خبره کو ټول نه اول چې کوم مخکې تاسو خبر وکم الله تعالی قرآن مجید کې فرمایي دا غي مفهوم داسې دی چې کوم کسان په تاسو کې ایمان راوړي نو تاسو امن او صلح چې کوم تاسو را بل ټیک د مسلمان ذمہواری سره مسلمان ډېر ذمہواری نه هي ذمہواری چې کوم د اثر هغه صلح ده ټیک ده اصلح ده هغه امن او وصلی بایشاره قائمولي هماهنګي را وصلی ټیک ده کله په کور کې وي کله په کلی کې وي د په علاقې کې وي د په ملک کې وي یا د په عالمي سطح باندې د کوشش بسوي د امن لپاره به سکه د امن لپاره به مسلمان کار کوي نو موږ تاسو چې کوم دی زموږ منشور زموږ مقصد بسوي زموږ منشور او زموږ مقصد چې کوم دی هغه دین اسلام دی او په دین اسلام کې موږ ته زورن بس باندې راکول کیږي په امن باندې راکول کیږي د سټیټ چې کوم زموږ سره مین چې کوم رکنز دی باقي زموږ سره یو رکنز شری هغه سورنټی دا خود مختاری دا سټیټ کې په یو ملک چې کوم دی امن ډیر زیات ضروری دی ګوره په تاسو لپاره په کلی علاقه کې دا شان کې د ملکون لپاره چې کوم دی امن ډیر زیات ضروری دی نو که چېرته کې د پاکستان او د افغانستان بارډر بنديږي دینه بس قسم مسلې مزرات لري او که چېرته کې پاکستان او افغانستان خپل بارډر کولاو کې دا غي نه بچ کوم د عام خلکو ته ملکون ته او دا شان کې په هاي لیول باندې چې کوم څه قسم پیدا غسل کېږي ګوره پاکستان او افغانستان چې کوم تعلق د امداد زره دا مثال درونه دی پاکستان او افغانستان لري سړي داسې دارونه دي یو تاسو ته پته چې د اسلامي ملکونه دي بل دا خبره ده چې دین یو دی مذهب یو دی کلتور یو دی ها د بعضی علاقو د بعضی مزیلو چې کوم دی دا غي په فرق وي په میجارټ لیول باندې د پاکستان او د افغانستان چې کوم تاریخ دی دا تاریخ هم دی بس چې کوم دی کنیکټډ دی دا شان کې د پاکستان او افغانستان چې کوم کلتور دا هم دی بس کنیکټډ دی په ریلیجیس لیول باندې که تاسو سوچو کوي د پاکستان او د افغانستان چې کوم تعلق دی دا د ریلیجیس په بیس باندې هم دی نو پاکستان او افغانستان چې کوم د ذاتي دارونه دي ټیک ده دا غي نه بس کوم دی پاکستان او افغانستان د اصلي دا از ټریډ چې کوم دی ټریډ پارتنر دي لکه دواړه ملکونه چې کوم دی د اصلي د تجارت لپاره سره کار کوي پاکستان چې کوم دی افغانستان د خپل مال لګي افغانستان چې کوم دی پاکستان د خپل مال لګي او دغه دواړه ملکونو په منځ کې کوم دی تجارت کیږي یو لین دین کیږي کاروبار کیږي دغه کاروبار نه چې کوم دی دواړه ملکونو ډیره غټه پیدا ده ګوره پاکستان او افغانستان چې کوم دی دا ډیر وخت چې کوم دی خپل تعلق ساتي او خپل تعلق په بنا باندې څه قائم کړلی تجارت دی کوي دا دواړه ملکونه چې کوم دي داسې کې دا دواړه خپل بس سره کوي که کافي تجارت کوي په 1 ایئر کې چې کوم دی د دې زموږ سره چې کوم سرویس شو دا 1.1 بلین ډالر چې کوم دی اوسه کې دی د کال د سره کوي بزنس کې ټیک ده د پاکستان چې کوم دی د پاکستان د افغانستان ته تقریبا چې ور کوي 1.1 بلین ډالر چې کوم دی اوسه کې دی ټریډ کوي دا شان کې افغانستان چې کوم دی افغانستان چې کوم دی دا 600 میلیون یعنی 600 میلیون ډالر چې کوم دی داسې کې دا ټریډ کوي د پاکستان سره ټیک ده افغانستان چې کوم دی د پاکستان ډیزا سيزون راغړي دا
شان کې پاکستان هم د خپل ضرورت مطابق څه کوي د افغانستان نه سيزونه غواړي او افغانستان چې پاکستان کوم سيزونه کې پاکستان زموږ سره راځي پاکستان زموږ سره کویله ده دا شان کې زموږ سره مینلی فروټس دي دا شان کې زموږ سره کوم دي سبزیان دي او دا شان کې نور هم ډېر ضرورت مطابق چې کوم سيزونه یا پاکستان ته ورکړي ټیک ده اوس افغانستان چې کوم دی هغه پاکستان نه ډېر سيزونه راغواړي لکه مثال په تور باندې وړه راغواړي چاول راغواړي دا شان کې چینی راغواړي دوايي راغواړي دا شان کې ډېر سيزونه دي ضرورت مطابق چې هغه افغانستان د پاکستان نه سکه امپورټ کوي ټیک ده او دا شان کې پاکستان چې کوم دی هغه افغانستان چې کوم دی سيزونه ځان سکه امپورټ کوي هم دا شان کې د پاکستان چې کوم دی 1.1 US ډالر دا چې کوم دی ډېر غټ حساب دی او د عمل لپاره چې کوم دی کاروبار دا ډېر غټه فائدہ ورکوي که چېرته کې د عمل کاروبار ښه کېږي په عمل کې چې کوم دی خلک روپۍ ګټي د خلکو روزګار ښه چلېږي د هغې سره به د عمل چې کوم اکانومي ده دا بوست کېږي ټیک ده او دا شان دی کې افغانستان چې کوم دی دا هم خپل کوشش دا کوي چې خپل ټریډ چې کوم دی دا سیوا کړي بهر د سيزونو سیوا کړي او بیا هم 600 ملیون US ډالر چې کوم دی دا څه کوي دا پر ایئر د باندې څه کوي دا پاکستان ته دا کوي ایکسپورټ کوي هم دا شان دی کې دا دواړه ملکونه چې کوم دی سي د یو بل سره ایز پارتنر کار کوي ټیک ده او دې دواړه دا شان دی کې په کار چې خپل تجارت چې کوم دی دا څه کوي دا شان دی نور هم بوست کړي لکه څرنګه چې دوی مخکې معاهده کړې وي او دا معاهده په لیول باندې د خپل کاروبار چې کوم دی مخ په وړاندې روان کړی دی لکه مخکې چې کوم دی په 1965 کې دوی معاهده کړو چاته ویل کېده ATTA دا یو اګریمنټ شو د پاکستان او افغانستان په اړه کې صحیح ده افغانستان او پاکستان چې کوم دی دا یو ټریډ کړو افغانستان ټرانزیټ ټریډ اګریمنټ دا چې کوم دی د دوه ملکونو چې کوم دی دا ټریډ کړو او د دا ټریډ کې دا چې افغانستان چې کوم دی دا څه کول شي دا پاکستان لاره استعمالول شي او خپل دا چې کوم خپل پروډکټس دا نور ملکونو چې کوم دی مثال په تور باندې دا انډیا دا څه کول شي رسول شي یعنی افغانستان خپل پروډکټ پاکستان نه تیری او انډیا ته رسول شي ټیک ده ATTA چې کوم دی دا یک طرفه معاهده و مطلب د افغانستان نه بس سيزونه د پاکستان په لار باندې انډیا د شان کې نور ملکونو ته څه کول دا به خپل پروډکټس لیګل ټیک ده خو دا شان کې د پاکستان ته اجازه نه یعنی مطلب چې پاکستان د افغانستان لار استعمال کړو او خپل سامان چې کوم دی د شان کې قرغیزستان ازبکستان د کوم سنټرل ایشیا چې کوم ملکونه دي دا د چې کوم دی لیګل وي خو بیا دوی په 2010 کې یو بل معاهده وکړه او هغه معاهده ته بیا سنوم کې هودو هغه د کې هودو APTTA چې هغه ته ویل کېږي افغانستان پاکستان ټرانزیټ ټریډ اګریمنټ چې افغانستان بر پاکستان لاره استعمالي او پاکستان بر افغانستان لاره استعمالي یعنی پاکستان دا کولای شي چې افغانستان په لاره باندې نور ملکونو ته خپل پروډکټ کوم دی دا ولي کې الګ چې کوم خپل سامان چې کوم دی دا خرڅ کی دا شان کې افغانستان کولای شي پاکستان لاره استعمال کی انډیا دا شان کې نور ملکونو ته خپل پروډکټ ولي کی خپل کاروبار چې کوم دی د مخ په وړاندې بوزي نو دې دوه ملکونو چې کوم دی دا معاهده وکړه د دوه ملکونو دا شان کې خپل کاروبار مخ په وړاندې روان کړو هم دا شان کې دوه پکا دار چې دا سوګي د دا شان کې نور اګریمنټس او د خپل بزنس کوم دی دا برابر جوړ کی او چې دوی دوه ملکونه خپل بزنس کې دغه لپاره څه پکار دغه لپاره بارډر پکار دی نو بارډر خو دوی باندې کړی دی نو چې بارډر باندې بزنس باندې کېږي دا یو غټه مسله ده ټیک ده نو چې کله بزنس کې د خلکو کاروبار باندې چلیږي په خلکو بس راځي غربت به راځي دا غربت له وجې نه خلک ډېرې زیاتې مسلې راتلی شي نو ټول نه اول خبره خو دا ده دوی له څه پکار دوی له پکار دا چې دوی څه خپل بارډر کولاو کړي ټیک ده دا شان کې دا دوه ملکونه چې کوم دی دا پارټنرز دي بل بزنس پارټنر دي نو بیا هم کولای شي چې دوی خپل څوکي خپل بارډر کولاو کی او بارډر چې کوم دی بند ونه ساتي ټیک ده بل چې کوم دی دا سړي کې شته کې پاکستان او افغانستان د خپل بارډر باندې کړی وي نو دا دوه چې کوم دی دا شي دا دوه افیکټ کېږي شي پاکستان می افیکټ کېږي شي او افغانستان می افیکټ کېږي شي خو مین چې کوم دی افغانستان ډېر زیات افیکټ کېږي او پاکستان سره هم افیکټ کېږي ځکه چې افغانستان چې کوم دی پاکستان ډېر زیات سيزونه راغواړي یعنی پاکستان چې کوم دی افغانستان لپاره یو هیوج مارکیټ دی افغانستان چې کوم دی خپل ډېر زیات سيزونه داسې چې پاکستان کې خاصه او بیا پاکستان ډېر زیات سيزونه راغواړي ټیک ده نو پاکستان د عام مسله ځکه چې افغانستان ول خلک بلګیدل پاکستان ډېر زیات سيزونه غسل نو پاکستان پروډکټس به چې کوم دی دا به خرڅېدل پاکستان به چې کوم دا پاکستان کاروبار چې کوم دی هغه بوست کړو او افغانستان ولا چې کوم دی په خپل ضرورت سره کاوه نو اوس افغانستان ولا پاکستان سيزونه نه لینو پاکستان کې به د خلکو کاروبارونه خرابېږي او دا شان کې د افغانستان د خلکو چې کوم ضرورت دی هغه ضرورت به نه پوره کېږي نو افغانستان ته مسله راځي او پاکستان ته مسله راځي دا شان کې بعضې سيزونه داسې چې هغه په افغانستان کې پیداوار ډېر کېږي په پاکستان کې دا پیداوار ډېر نه کېږي نو پاکستان چې کوم دی اوس افغانستان سيزونه نه اخلي نو هغه کې پاکستان کې چې کوم د خلکو مسله ده دا شان کې د خلکو سيزونه خرڅېږي د خلکو مارکیټینګ نه کېږي کوم چې تاجران دي دغه چې کوم نقصان نه کېږي او عام خلک چې کوم دي عام اساسونه په اسانتیا سره نه ملاويږي که څه د اساسونه ملاويږي هم په ډېر قیمت سره سره ملاويږي یعنی یو قسم ګرانو ته ملاويږي نو دا هم دوه ملکونو سره دوه ملکونو ته یو مسله رسید د تجارت د وجې نه دا شان کې په دې کې بیا ډېر نور پوینټس ټیک ده
بل خبره دا ده چې اوس که چېرته کې د پاکستان او افغانستان دا بارډر چې کوم دی دا بندول پکار دی یا دا کولول پکار دی. که چېرته کې د پاکستان او افغانستان بارډر بند وي څه مسلې به کېږي او که چېرته کې د پاکستان او افغانستان بارډر کولاو شي د هغې نه به څه قسم پیدې منځته راځي. د هغه مطلب هغه څه قسم اثرات دي چې هغه د دواړو ملکونو د وجې نه کېدای شي که چېرته کې بارډر بند وي او که چېرته کې بارډر کولاوي. نو اول خبره خو دا ده ګوره که چېرته کې بارډر بند وي یو به څه وي یو به سیکورټي مسلې وي. الرېډي کله چې هم بارډر بندېږي خو څه له وجې نه بندېږي سیکورټي د مسلو له وجې نه بندېږي په بارډر باندې بار بار چې کوم دی په بارډر باندې جړپونه کېږي نو چې کله هم سیکورټي مسله وي نو څه به کېږي بارډر به بند وي. او بله خبره دا ده که چېرته کې سیکورټي مسله وي نو سیکورټي مسلې سره بیا څه کېږي بیا د یو بل اکانمي چې کوم هغه نور هم ډېر زیاته کمزوری کېږي. ځکه که چېرته کې ته په بارډر کې مخکې ستا د 10 پوځیانو ضرورت و اوس چې کوم دی ته بارډر ته 10 پوځیان لیکن 10 پوځیانو خرچه چې کوم نه په تا باندې ایکسټرا خرچه راغله که نه دا شان نه کې د هغه چې کوم نور ضرورت دي ضرورت به ورته ته پوره کړې دا شان نه کې ډېر زیاته خرچې چې کوم دی هغه زموږ سره د سیکورټي پرابلم له وجې نه کېږي او د سیکورټي پرابلم له وجې نه چې کوم دی اکثر څه بارډر بند وي. نو کوشش څه پکار دی چې سیکورټي پرابلم چې کوم دی داسې شي دا حل شي. ټیک ده که چېرته کې د افغانستان طرفه سیکورټي مسلې وي دا هم حل کول پکار دي او که چېرته کې د پاکستان طرفه چې کوم دی سیکورټي مسلې وي دا هم څه پکار حل پکار. ټیک ده دا شان نه کې که چېرته کې مونږ دا بارډر بند وساتو نو څه به کېږي ډایري پروډکټ چې کوم دی دا به ډېر زیات ګرانېږي. ګوره د خوراکي چې کوم خورني اشیا چې کوم دی د خوراک چې کوم څیزونه دي دا څه کېږي دا ډېر زیات ګرانېږي. لکه د پاکستان چې کوم دی مختلف څیزونه دلته راځي دال راځي چانا راځي لوبیا راځي وړه راځي وریجې راځي چینی راځي دا شان کې دوايان راځي ډېر زیات څیزونه راځي. زه تا د مثال درکوم خو دلته کې اوسېږو په افغانستان کې مونږ دلته کې ژوند کوو د پاکستان او افغانستان چې کوم دی د دواړو ته پته ده چې افغانستان کې څه حالات دي او پاکستان کې څه حالات دي. په افغانستان کې هم مهنګایي شته خو بیا هم په پاکستان کې د خلکو یو روزګار چلېږي یو سیسټم روان دی. په افغانستان کې څه مسله ده په افغانستان کې خو د خلکو کاروبارونه خراب شوي دي. بله دا خبره ده چې په افغانستان کې بیا مهنګایي ډېره زیاته ده په نسبت د پاکستان. ګوره زه تاله یو مثال درکوم اول زما یو شربت راغوښتو هایډرلین په نوم باندې یو شربت ما راغوښتو هایډرلین تاسو به چې کوم دی که چېرته کې هم د چا سینه خرابه وي هغه به خامخا دا شربت چې کوم دی به دا استعمال کړی وي. ټیک ده په دې باندې چې کوم دی قیمت دی آی تھنک چې 148 دی که 150 روپۍ چې کوم دی په دې باندې پاکستاني قیمت داسې شو. پی کے آر د تا ته په پاکستان کې په 150 روپۍ باندې میلاویږي. په افغانستان کې چې کوم دی دا ته په څو باندې میلاویږي دا ته میلاویږي په 80 افغانۍ باندې. ټیک ده اوس د افغانستان چې کوم روپۍ ده هم د پاکستان نه سیوا ده یعنی یو په سالو ده د سالو نه هم سیوا ده. که چېرته کې دا به چا کې حساب 8 4 32 دا سیس ماته په 100 روپۍ باندې پرېوتو دا ماته پرېوتو په 320 روپۍ باندې. نو سوچ کوه چې یو سیس د پاکستان کې په 150 روپۍ باندې میلاویږي او افغانستان کې دا یو سیس په 320 روپۍ باندې پرېوځي. نو ته سوچ وکړه چې دا مهنګایي نه ده او دا چې کوم دی د یو ملک لپاره څونه یو مسله ده چې عام خلکو لپاره یو سیس ګرانېږي او بل دا میډیسن او خوراک چې کوم څیزونه دي دا خو ضرورت دی دا هغه څیزونه دي چې انسان د دې نه بغیر زندګي نشي تېرولی. نو ګوره میډیسن چې کوم دی میډیسن دلته کې ډېر زیات ګرانېږي. دا کویله چې کوم دی هغه هم پاکستان ته راځي. دا شان ده کې دغه بګاړو کې چې کوم مزدوران اوسېږي کوم ډریوران اوسېږي دا خلک چې کوم دی هغه هم ایکسټرا خرچه هغه به د خلکو کاروبارونو بس ایکسټرا خرچه راځي. لکه مثال په طور باندې یو ټرک ولاړ دی پر ټرک چې کوم دی یو 2 3 مزدوران دي چې کوم دی په دې کې ډریور اوسېږي نو ټرک چې کوم دی هغه څه انکم نه ګټي. همدا ټرک د چې کوم دی که میاشت کې شل ورځې کېږي دا مزدور او دا ډریور چې کوم دی دا بس دا ټرک ته ولاړ نو ټرک چې کوم دی ګټي نه او په ټرک بس ایکسټرا خرچه روانه ده. نو دا هم یو کاروباري به دا چلی که نه نو دا کاروباري سره دا ته تاوان دی. دا څه وجې نه کېږي دا د غد بارډر د بندش له وجې نه کېږي. بله څه خبره ده انفلیشن کېږي مهنګایي ډېره زیات راځي. ځکه مهنګایي ځکه راځي چې په مارکیټ کې د سیزنونو سره راځي شارټېج راځي د پروډکټ شارټېج راځي. اول به تاسو لیدلي وو چې په پاکستان کې چې کوم دی 100 ټماټر قیمت څوک چا په 600 روپۍ باندې کیلو اخیستو چا په 800 روپۍ باندې کیلو ټماټر اخیستل او دلته کې چې کوم دی په کابل کې په 60 روپۍ باندې کیلو. نو سوچ کوه چې دا مطلب دا اوس دا قسم سره راځي مهنګایي راځي چې په مارکیټ کې هغه پروډکټس نه میلاویږي. بل دا خبره ده چې په افغانستان کې کوم دی د انګورو د انارو دا شان کې د مڼو چې کوم دی سیزن روان دی. چې شو مخکې به چې کوم دی تبا چې دلته کې کیلو اخیستو کیلو به تا 50 افغانۍ باندې اخیستو اوس چې کوم دی تا ته په 40 روپۍ باندې میلاویږي. نو ولې هغه مارکیټ چې کوم دی په هغه کې او پروډکټ سیوا شو هغه ویلو کم شو ده چې کله هم په مارکیټ کې د پروډکټس دا کم شي شرح کم شي دا هغه قیمت څه کې هغه سیوا کې خلک هغه ډیمانډز کوي. نو وګوره پاکستان ته چې کوم دی افغانستان څه کې د فروټس د سبزیان چې کوم دی دا ډېر زیات لیکن بارډر باندې بارډر د وجه چې کوم دی افغانستان د جران د ډېر زیات مسلې راځي. لکه دغه سبزیان چې کوم دی دا خرابېږي دغه فروټس چې کوم دی دا خرابېږي بارډر چې باندې په باندې چې کلم ټایم تیریږي دا خرابېږي. نو خامخا دغه تجربه مې څه کې دغه قیمتونه کم کې چې زما د ما چې کوم دی په طریقه باندې وځي چې هغه ډېر نقصان ماته نه کېږي او چې څه هغه بېخي تاوان نه شم بچم. نو دا بارډر د بندېدو سره د اثرات د سکیورټي پرابلم مهنګایي راتلی شي خوراکي اشیا چې کوم دی خلک په اسانتیا سره دا نه میلاویږي. میډیسن شو افغانستان چې کوم پاکستان ډېر زیات میډیسن استعمالوي هغه راغواړي. ګوره افغانستان کې چې کوم دی د ترکي میډیسن استعمالېږي د
ایران میډیسن استعمالېږي، د انډیا میډیسن استعمالېږي، د پاکستان میډیسن استعمالېږي. خو د پاکستان میډیسن چې کوم دی دا به نسبت د نورو ملکونو په لیول باندې بیا الیکشن ازان پرې وځي. خو بیا هم دا ګران ځکه چې مارته وې کنه چې دا اتیا افغانۍ چې کوم 340 روپۍ جوړیږي. تاسو څه کوئ چې ستاسو پاکستان کې په 900 باندې ملاويږي او دلته کې په افغانستان کې په 340 او 350 باندې ملاويږي. نو دا شان کې ترکي میډیسن کې شرکت تعالی به ډېر ځای نه پرې وځي. نو عام خلکو باندې اثر راغی. نو عام خلکو چې کوم دی په دې کې ډېر مسله کیږي، تاجران چې کوم هم په دې کې ډېر مسله کیږي. دا شان کې شرکت کې موږ بارډر باندې وساتل دا فائدہ څه ده ګوره یو خدای چې دوه ملکونو مسبانې دوه ملکونو بل باندې سره اعتماد سی وای کانفیډنس سی وای د یو ملک کوم دی په بل مل باندې بس اعتماد وسی وای کانفیډنس سی وای. دا شان کې ګوره زم مثال کې بزنسمن یم زرا زم انویسټمنټ کوم او تجارت کوم چې مثال کې زونه پاکستان افغانستان ته وسم د پاکستان نه زونه افغانستان ته راوړم چې کوم دلته انویسټمنټ کوم خو چې دلته بارډر باندې چې کله هم بارډر باندې بیا بس به زما کانفیډنس باندې زما په اعتماد نه چیرې لاره کله بنديږي لاره کله کولاويږي صحیح شو ما سه سوچ چې بیا حاله کې انویسټمنټ نکوم دا کوم دایمي خساره ده او کچره کې بارډر کولاوي تجارت کېږي بلاره کې چې کوم مسله ناراضي سستون ناراضي بیا انویسټمنټ بیا څه کې بزنسمنان راضي دلته انویسټمنٹ کوي ادا کاروبار چې کوم هغه سم نورم بوست کیږي. نو دوه ملکونو چې کوم دی به باندې سبا راکې کانفیډنس واکې چې کله هم سوي لارې آزاد وي په لارې کې مسله ناراضي خلک زی خپل تجارت کې خپل لین دین کوي الته کې خپل کارونه کوي او راضي. نو کانفیډنس واکې دا شان د کې ټریډ کېږي دوه ټریډ کېږي یو چې کوم ته ضرورت لري دا غنه والا هغه ضرورت لري هغه تور کا تجارت بکېږي. دا شان د سټوډنټس د پاکستان نه چې کوم زیاده سټوډنټ افغانستان ته وسازي ام بي بي اس کې میډیکل کې دلته کې سبق وزم سره دا شان کې د افغانستان د سټوډنټس چې پاکستان ته ځي نو دا هم چې کوم زموږ سره د دوه ملکونو لپاره سره یو میوچوال انډرستانډینګ دی چې یو ملک سټوډنټس دی په بل یو ملک سبق کوي افغانستان سټوډنټس چې کوم پاکستان ته ځي د پاکستان سټوډنټس چې کوم افغانستان ته راځي دا سره دا یو کوریلیشن دی دوه ملکونو په منځ کې او دا چې کوم ډېر یو خو سره ساتي تعلق ساتي د دوه ملکونو په خپل سره د دې دوه ملکونو لپاره دا چې دا شان کې سټوډنټس لپاره چې کوم دی دغه لپاره ویزه دغه لپاره چې کوم دغه کوم سہولیات هغه برابر کړي نو د دوه ملکونو چې کوم یو بسره باغ انډرستانډینګ برابر وي. دا شان کې کینشپ داسې دي د پاکستان افغانستان زیات خلکو چې کوم یو بسره ودونه کړي خوني رشتې کړي د وینې رشتې کړي الله کې مور وي دلته کې ماماګان وي ال ماماګان وي دلته کې خلک راغلي وي د دوه ملکونو چې کوم خلک دی اوسېږي یو بسره دوی په خپل منځ کې څه یو انډرستانډینګ لري. د افغانستان د خلک چې پاکستان کې ودونه کړي یا پاکستان د خلک هم چې هغه په افغانستان کې ودونه کړي نو کینشپ صحیح ده. دا چې دوه ملکونو چې کوم یو بل نه بغیر گزاره نه کیږي خو څه کیږي د بهر ملکونو د وجه نه چې کوم نه بل دوه ملکونو کې سره انتشار ده دوه بهر ملکونو نه پرې دي چې افغانستان او پاکستان چې کوم نه د دوه سره شي د یو بل سره انډرستانډینګ د یو بل سره خط تعلق وساتي او کله به امریکا ګوتی وخی کله به انډیا ګوتی وخی کله به روس ګوتی وخی او د دوه ملکونو هیڅ کله هم اسلامي ملکونه چې کوم دي دا او بیا پاکستان افغانستان هیڅ بهراني غیر مسلم ملکونه دا نه غواړي چې پاکستان او افغانستان چې کوم دي د یو بل سره تعلق برابر کړي د دوه چې کوم خپل تجارت وکړي یا مطلب دوه چې کوم دي په امن باندې کار وکړي صحیح ده. دا ملکونه نه غواړي خو بیا هم د دوه لپاره کار دا چې دوی دا خپل سیستم برابر کړي چې کوم مسله دي مېز راغلي کوم ایشو دي راغلي هغه مسله حل کړي او دا غي لپاره یو چاره جوړ کړي او دا څه کې دا مسله کوم حل جوړل چې کوم دا مکمل حل نه کې دوه ملکونه سیستم برابر وي. دا شان کې ټوریزم کې سره کې دوه ملکونه تعلق له بس برابر ساتي نو سبا کې ټوریزم د سره بوست کړي. دا شان کې تاسو بل دي چې اکثر چې کوم زموږ دا ټوریزم چې کوم خلک دي دا افغانستان راځي د لکه زموږ سره هیستوریکل پلیسز دي راځي لکه ګرځي چکرې وخت دا شان کې پاکستان چې کوم خلک دي د پاکستان د الله کې په مختلف ځینو کې زی ټور وخت چکر وخت نو سکه کې سره ټوریزم بوست کړي. دا شان کې په هیلث باندې زموږ سره مین سکه کار کوي لکه زیاتره په پاکستان کې چې کوم د کینسر هسپټل شته په افغانستان کې د کینسر هسپټل نشته زیاتره په افغانستان کې داسې سیریس بیماران وي کینسر بیماران چې افغانستان د سری افغانستان نه پاکستان د علاج لذي نو دا هم چې کوم د زموږ سره سکه یو رول پلی کوي چې د افغانستان چې کوم ضرورت سره کوي او پاکستان چې کوم د مقابل کې سکه دا غنه پیسې کشره کې زموږ سره باډر کولاوي دا غنه زموږ سره دا پیدا راځي ټیک ده. د دوه ملکونو چې کوم دی وسه پکار دي د دوه ملکونو په پکار دارا چې د کوم مسلې کوم مسایل چې د دوه ملکونو په میز کې چې دا څه کې دا ضرر نه ختم کی د دوه ملکونو چې کوم دی سره د دوه ملکونو تقریبا میاشو شو چې لارې بند هیڅ قسم لین دین نه کیږي نو د دوه ملکونو په کار سره چې دا دوه ملکونو سره کی دوی اول نمبر باندې له پکار دا چې تاسو کې دی په پیس باندې کار وکي په امن باندې موږ خو امن لپاره غږ پورته کوو کنه کدا موږ پاکستان کې یو کدا افغانستان کې کدا دنیا په هر ګوټ کې موږ یو موږ امن لپاره چې کوم غږ پورته کوو نو پاکستان نه پکار دا چې افغانستان سره په پیس کې مدد وکي په امن کې مدد وکي افغانستان نه پکار دا چې پاکستان سره په امن کې مدد وکي نو د دوه سبا کار مشترک ډول باندې لکه اصل پکار دي کوم ایشو شي کوم مسلې شي او حل کی او سره وسو کې په امن باندې کار وکي چې امن راشي چې امن راشي الریډي با سکیورټي ایشوز باندې راځي سکیورټي ایشوز چې کله هم ناراضي بارډر باندې بنديږي بارډر ولې بند شوی دی خو سکیورټي ایشوز د وجه نه بند شوی دی کنه نو پیس چې کوم دا ډیر ضروري دی په امن باندې کار وکړي دا شانه کې په ټریډ باندې کار وکړي په تجارت باندې کار وکړي چې دوه ملکونو چې کوم دی یو بل سره تجارت کوي لین دین وکړي دا شانه کې
کې د خلکو کاروبارونه برابرې کې خلک په خپل ضرورت مطابق چې کوم سيزونه ملاويږي او دا شان کې د عمل په اکانومي کې چې کوم تجارت زموږ سره ډېر غوړ اثر کوي د دوه ملکونو چې کوم زموږ سره اکانومي بوست کوي ټیک ده دا شان کې د دوه ملکونو چې کوم زموږ سره رولوري اهماهنګي بایچاره دا پکاره دي دوه ملکونو چې کوم اسلامي ملکونه دي ګاونډیان ملکونه دي ورونه دي دوی له پکاره سره شدید خپل سګي خپل رولوري دا مینټین وساتي برقرار وساتي خیر دوه ورونو په منځ کې چې کوم مسایل برازي خو تر نیګوسییشن چې کوم تر ټیبل ټاک په ذریعہ باندې دوی کولای شي چې خپل کوم مسایل چې هغه دا مختکيري او دا یې سره وباسي حل وباسي دا شان کې پروموټ کلچر دي دوه ملکونو چې کوم زموږ سره کلچر هم تقریبا یو شان دي کړي دوی دوه پکاره دار خپل کلچر چې کوم داسې کې دا پروموټ کوي افغانستان او پاکستان چې کوم خپل سره وبس سره کوي داسې کوآپریشن وکړي چې هغه سره دا غو ناج کوم د کلچر دا پروموټ شي زیاتره ګوره زموږ پښتانه یو کنه موږ د افغانستان کې پښتانه په پاکستان کې پښتانه دي د دوه ملکونو چې کوم یو بل سره لیندن برابر دي دا شان کې کښته کې موږ وګورو د پاکستان او افغانستان چې کوم رسم او رواج دي کوم کلچر چې کوم دي کوم ثقافت چې کوم دي دا په دوه ځات بدل نه هر په پاکستان کې مثال کې چې د لنګویج مسله وي هغه جدا خبره ده یا مثال کې د نسلونو فرق وي خو نور چې کوم دي دلته کې زموږ سره زیاتره داسې دي دا داسې رسم او رواج چې پاکستان او افغانستان په دوه کې دي دوی دوه په کار داسې وکي چې خپل کوم کلچر چې کوم دا پروموټ کی دا شان کې میچوال ریلیشن چې کوم دي دوه باهمي تعلقات وساتي چې افغانستان د پاکستان سره الیکشن کې وګخه وړي پاکستان افغانستان سره وګخه وړي رشد کې د دوه خپل مسایل حل کوي هغه نوځي بیا سکیږي دا ایشوز برازي بیا بارډر بندي تقریبا میاشو شو د سیوا ټیم کې چې بارډر بندي هیڅ قسم امدرب چې کنه دا نه کوي د پاکستان چې افغانستان سره کم خلک راځي کم ماجرین چې وزل کې راځي کنه ته سوچو کا چې په تورخم کې بس بولده کې او دغه له څو تکلیف دي دی راغل سامان راوړل کورونه ټرکونه راوړل خزي زنانه ماشومان دا چې کوم د تورخم تر رسیدل بارډر تر راغلي خو اوس د خو راتلې نشي پرې خنه کې پدې بل خلکو باندې کوم دی یو د اخري تکلیف راځي د خلکو چې کوم د پیسو مسله راځي د خلکو بیماری راتل شي نو د خلکو ډېر تکلیف دي د دوه ملکونو سبا کار چې دا یو داسې میچوال ریلیشن برابر کی چې خپل تجارت د عمل لپاره کار وکړي د تجارت لپاره کار وکړي دا شان کې یو ملک چې کوم دی بل ملک خپل لپاره چې کوم دی د ویزو د سیستم برابر کی او په اسانتیا سره دوه ملکونو چې کوم دی خپل مسایل چې کوم دی حل کی ګور اوس کا افغانستان او پاکستان مثال کې خدا نه خواست بیا هم کدی دوه جنگ هم کوي کنه بیا هم یورز نه یورز بده وسکه مذاکرات وکړي کنه د انډیا د پاکستان جنگ وکنه جنگ وشو بیا هم دوراله مذاکرات وکړي اصل هغه جنگ چې کوم دی بن شو دا شان کې پاکستان او افغانستان د مسایل چې کوم دی مخې ناراضي خو بیا هم کدی اتار چړاو راځي دا مسله چې کوم کله سیوا شي کله ختم شي دا دوه ملکونو په منځ کې راځي خو دا سي هم نه چې به هیته یو مثلا مکمل بایکاټ وکړي چې هغه سای ګاونډي رور دی اج کوم سای اسلامي رور دی او دوه چې کوم یو بل ضرورت لري دوه ملکونو لپاره کار چې کوم مسایل چې کوم دي دا مد نظر ونیسي او د دې مسلو حل کولو سوګي کوشش وکړي نو زمونږ سره خبره کوله چې پاکستان او افغانستان چې کوم دي دواړه خپل بارډر بندي دواړه چې کوم دي بارډر کولول پکاره کې نه پکار نو زما چې کوم دي دا خبره ده چې بارډر چې کوم دي بارډر کولول پکار دي شو بارډر څه پکار دی بارډر کولول پکار ټیک ده ګور بارډر چې کوم د کچته کې بارډر بند وي نو دا چې کوم د داسې کې دا نقصان کوي چې پاکستان او افغانستان دواړو اعلی چراغ له پکار دارا چې یو څو کې دا بارډر کولاو کی او خپل تجارت او خپل لین دین چې کوم دا برابر وساتي ځکه چې نن سبا په دنیا کې تجارتي جنگونه کیږي نو کچته کې موږ سره یو موږ د سکیورټي ایشوز لرو بل چې کوم موږ په بزنس کې خراب زموږ اکانومي خراب را ګور دواړه ملکونه چې کوم پاکستان او افغانستان نن سبا روپو د ډیر ضرورت لري دواړه چې کوم غواړي چې زموږ اکانومي مخ وړاندې لاړ شي پیس چې کوم دی امن ته د شانې اکانومي چې کوم دی دواړه ملکونه ډېر ضرورت لري نو دواړه ملکونه لپاره کار دار چې پرې خبره باندې دیو سوچو کې فکر وکړي چې آیا دا مسله زموږ تر سقسم سن جوړ شوی دی د دې ځل سره دا مسله موږ څنګه حل کوو پر هغه مسله باندې هم دیو سوچ او فکر وکړي دا دواړه ملکونه چې کوم خپل مسله هم حل کولای شي او خپل یو خپل جن جوړول شي او دوی چې کوم ډېر ضرب مخ وړاندې څه کولای شي پرمختګ او ترقی کولای شي نو دا زموږ نه لشر چې افغانستان او پاکستان بارډر چې کوم دی دا بند دی افغانستان او پاکستان خپل بارډر کولاو کې او کولاو نه کی نو موږ یو ارزه تاسو بیا هم چې دواړو ملکونو لپاره کار دارا چې په جنگونو نه هیڅ هم نه کی دواړو ملکونو لپاره کار دار چې یو څو کې د خپل بارډر کولاو کې او دواړو ملکونو چې کوم مسؤل هو کې او څو کې د خپل لین دین چې کوم دا وخت په وړاندې بوزي نو امید کوم تاسو باندې پوه شئ ان شاء الله ملاقات وکړي په نوې ویډیو کې د نیم سره خدای پامان